ناظرین سره زیم همیرا او د نن ورځې مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف د اقوام متحده د جنرال اسمبلی اتیایم اجلاس کې ګډون لپاره د لندن نه نیویارک ته روان شوی دی او هغه 28 سپتمبر باندې اقوام متحده جنرال اسمبلی اجلاس کې خطاب به هم کوي. خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ټوریزم اتھارٹی کې سنگین بدعنوانی او اقربا پروری انکشافات شوي دي. د ادارې و دیرش افسرانو او ملازمینو د بدعنوانی باندې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته په دې اړه خط هم ارسال کړی دي. د خیبر پختونخوا کرک ضلع کې په غیر قانوني کانکونۍ 2 میاشتو لپاره مکمل بندیز لګول شوی دی او دفعه 144 هم نافذ کړی شوی دي. پاکستان د روان مالی کال په دوران کې افغانستان نه درآمدات زیات شوي او په برآمداتو کې کمی راغلی دی. حکومتي ذریعو وینا ده چې جولای او اگست په میاشتو کې افغانستان نه پاکستان ته درآمداتو کې 8% اضافه شوې ده. ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان کرکټ سټیډیم په نوم بدلولو په ضد درخواست دایر شوی دی. یاد دی وی چې د سټیډیم نوم 21 فروری 2015 باندې د صوبایي کابینې په 15م اجلاس کې د بدلون منزوري شوې و. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.